نو دا دې لپاره یوز کیږي. بل زم سره دی ټوګل کیس. نو ټوګل کیس د کیپیټلایز ایچ ورډ الټه دی. لکه زه دا سلیکټ کوم دلته کې تاسو دې نه هم اندازه لګوئ چې دلته ټي سمال دی دا نور ټول کریکټرز چې دي کیپیټل دي داسې په دې کیس کې داسې سمال دی نو دا بقایا الفاظ چې دي هغه زم سره هغه کیپیټل دی. نو زه به ټوګل کیس کلیک کوم. نو په ټوګل کیس کې تاسو ګورئ ا سمال دی او بقایا ټول کیپیټل دی. داسې دا ټي په لوور کیس کې دی دا بقایا ټول په اپر کیس. نو دې ته موږ ویلی شو که تاسو کیس چینج کوئ د دې نه چینج کولی شئ. زه به فلحال دې کیس چې دی هغه به زه راوړم اپر کیس ته د ما ټول څه کړل اپر کیس ته چینج کړل. نو دا زم سره د کیس چینجینګ دپاره اپشن. د دې نه علاوه لکه فار ایگزامپل زه په دې کې دا صرف د عرفات ما سلیکټ کو تاسو داسې هم سلیکشن کوئ یا د یو ورډ سلیکشن تاسو ما سره ډبل کلیک کوئ نو په دې سره هم دا یو ورډ چې دی هغه سلیکټ کیږي. تاسو دا سلیکټ کو نو دلته کې دا آپشن چې دی بی د دې لپاره شارټکټ دی کنټرول بی. تاسو د کیبورډ نه کنټرول بی هم پریس کولی شئ یا په دې باندې کلیک کوئ نو بی نو دا به بورډ شي. تاسو اوس وګورئ د ټیکسټ پارټ لږ شانتي د دې په مقابله کې هغه هلکه دی او دا لږ دغه شو لږ سایز بورډ شو. نو دا هم سره په دې باندې دا راځي. که تاسو دا بورډ سایز واپس ختموئ نو تاسو په دې باندې واپس کلیک کوئ نو تاسو بورډ به دې دغه شي مطلب یو پیر تاسو کلیک کوئ هغه پراپرټي پې اپلای کیږي په دوباره کلیک کوئ نو هغه پراپرټي دې ختمیږي. دغه شانتي که فار ایگزامپل تاسو دا عرفات سره تاسو چې زه اټالیک کوم نو تاسو ګورئ دا به اټالیک شي لږ شانتي کوږ به شي. که تاسو واپس دا اټالیک ختموئ نو دا په دې باندې هم ختمولی شي. د دې لپاره شارټکټ چې دی هغه دی کنټرول آی. کیبورډ نه کنټرول آی هم تاسو سره پریس کولی شئ. لکه فار ایگزامپل زه دا ما سلیکټډ د کیبورډ نه ما کنټرول آی پریس کو د اټالیک شو واپس مې سلیکټ کو د سره واپس هغه نارمل حالت ته راغی. دغه شانتي د بولډ لپاره زم سره د کنټرول بی که زه د کیبورډ نه کنټرول بی سلیکټ کړم نو د بولډ شي او واپس سلیکټ کړم نو د بیا هغه بولډ ته ختم شي. دغه شانتي دلته کې د انډرلاین چې دی تاسو د انډرلاین ته راشئ دلته کې دا ایرو کلیک کړئ نو د انډرلاین ډېر شي آپشن دي مطلب دا دی چې دې نه به لاندې کم نو ګورئ دا سنګل لاین دی خو لږ شانتي هلکه دی. دا ډبل لاین دی دا لږ شانتي د هغې نه ویټ د دې دغه سیوا دی ټیک شو لږ شانتي سایز کې دا سیوا راځي. دا ډاټډ دی دا داسې دا ډفرنټ آپشنز دي چې کوم سټایل تاسو خوښي هغه سټایل به تاسو سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل هل زه ساده سلیکټ نو دې ته موږ وایو انډرلاین. تاسو وګورئ کله چې ما انډرلاین سلیکټ کو دلته کې انډرلاین دا هم هایلایټډ شو. دغه شان که زه اټالیک سلیکټ کړم د اټالیک هم شو بورډ مطلب دا دی په یو ټایم موږ د یو نه سیوا پراپرټیز هم په دې باندې بورډ اټالیک انډرلاین داسې نور پراپرټیانې هم اپلای کولی شو. که فار ایگزامپل تاسو وایئ چې اټالیک ته ختموم صرف بورډ او انډرلاین دی جدا د واپس سلیکټ کړئ دی به دې ختم شي. دغه شانتي که تاسو وایئ چې انډرلاین ته هم ختموم جو انډرلاین ته هم ختم صرف بورډ به پاتې شي او که تاسو وایئ چې بورډ هم ختموم جو بورډ ته هم ختم. نو مطلب دا دی چې په دې باندې موږ بورډ اټالیک او انډرلاین هم سره اپلای کوو. انډرلاین تاسو ته وایو ډفرنټ آپشنز اویلیبل دي. تاسو زیګ لاین وغیره هم راوستی شئ ډاټډ هم راوستی شئ. لکه ما فار ایگزامپل دا ډاټډ راوستو. فلحال به زه انډرلاین ختموم نو واپس په دې لپاسه کلیک کوم نو انډرلاین به ختم شي. اوس زموږ سره دا پراپرټیز چې د سره پاره یوز کیږي په دې کې زه اول دا یو چې دی زم سره دا فار ایگزامپل زه دا ما دا ټیکسټ پارټ فار ایگزامپل دی ما سلیکټ کو او دلته کې ما دا وکړو دې ته ویل چې سټرایک تھرو. نو سټرایک تھرو څه کوي دا چې تاسو دا کوئ نو په دې باندې به یو منځ کې به یو لاین به ډرا شي مطلب اکثر خلک څه کټ کوي څه شیز ورانوي نو د هغې دپاره دا یو لاین پې ډرا کوي نو دا هغه سټرایک تھرو دی. دې ته سټرایک تھرو وایي. سټرایک تھرو واپس ختموي دا به سلیکټ کوي او واپس به کلیک کوي نو سټرایک تھرو به دې ختم شي. د دې نه علاوه زه لږ انټر مې پریس کو او دې خوا کلیر فارمیټینګ مې کلیک کو. تاسو وګورئ دلته کې چې ما اول سره دا کرسر هغه د دې په سایز کې او د دې په نو ټول فارمیټ پرې دی نو تاسو چې کله دا آپشن دغه کې دې ته کلیر فارمیټینګ وایي نو هغه ټول فارمیټ به ختم شي. بهرحال دا آپشن تاسو ته اوس په اخره کې بیا هم تاسو ته خیر. دا یو چې دی سره دا چې دی یو آپشن ته مونږ سبسکرپټ وایو دی یو ته مونږ څه وایو سوپرسکرپټ. سبسکرپټ او سوپرسکرپټ. نو اوس ګورو چې سبسکرپټ د سره لپاره یوز کیږي او دا زه فار ایگزامپل دلته کې ما ولیکو x او دې خوا ما ولیکو 2 x2 ما ولیکو
او زبا لګ دا سلیکټ کم د دې سایز بل انکریز کم چې تاسو ته په نظر کلیر راځي دا ما سلیکټ دا x2 تاسو ګورئ دا x او دا 2 په یو لیول کې دي زه د دې 2 نه صرف دا 2 به سلیکټ کړئ د ماوس په ذریعه یا د کیبورډ په ذریعه باندې هم کولی شئ شفټ لیفټ ایرو باندې وغیره دا به کولی شئ دا ما سلیکټ کو او زه راغلم په دې باندې مې کلیک کو نو تاسو وګورئ دې نه سبسکرایب جوړ شو ٹھیک ده که تاسو دا واپس ختموئ نو دا داسې واپس سلیکټ کړئ دی به دې ښه که تاسو وایئ چې دا سکویر دا پاور فارم ته ایکسپوننټ شکل ته لاړئ نو دی سلیکټډ دی او تاسو دا سلیکټ کړئ نو د دې نه به ایکسپوننټ به جوړ شي ټیک ده نو دا راځي د دې اگزامپل تاسو له در کومه دا زه رن کوم فار ایگزامپل زه لیکم H2 او O H2 واټر فارمولا ما ولیکله اوس په دې کې په دا 2 چې هغه د سبسکرایب په شکل کې اعلان دي نو زموږ د څوکو دا به کلیک کو نه د دې H2O فارمولا تی جوړ شو که فار ایگزامپل نن څه میتھمیټیکل څه کار کو پای کې زموږ سره څه پاور وغیرہ لکه فار ایگزامپل x کیوب زه لیکم x کیوب نو اوس x کیوب چې دی د په پاور شکل کې پکې سوپرسکرایب په شکل کې نو تاسو د دې باندې کلیک کړئ نو دی به څه شي بره سوپرسکرایب شي داسې که تاسو دا ماوس راوړئ نو تاسو ته په دې پیرنتیز کې شارټ کټ هم ښایي کنټرول ایکول ساين چې دی دا سبسکرایب ته پر راځي او کنټرول پلس ساين چې دی هغه زموږ سره هغه دغه لپاره سوپرسکرایب ته پر کنټرول شیفټ پلس نو دا زموږ سره څه د دې شارټ کټس دي لکه فار ایگزامپل زه دا 3 ما سلیکټ کو او ما څه وو کنټرول ایکول ساين نو و نو د دې نه څه جوړ شو دی به تاسو لیدلی شئ سبسکرایب جوړ شو که زه کنټرول شیفټ او پلس ساين و نو بیا به څه دی راځي زموږ سره د دې نه سوپرسکرایب جوړ شي نو په دې طریقې سره موږ سبسکرایب او سوپرسکرایب سیټینګ کولی شو نو دا زموږ سره دا د دې نه علاوه زه به دا ټول کلیر کړم او دا ما سلیکټ کو او زه دې ته څه سټایل ورکول غواړم نو دلته کې تاسو وګورئ دا ډیفرنٹ سټایلز دي تاسو کوم سټایلز خوښي د هغې مطابق تاسو د خپل سټایل سلیکټ کولی شئ نو دا زموږ سره ډیفرنٹ سټایلز دي د کې ډیفرنس تاسو کوم یو خوښي هغه دې تاسو راغستی شئ دلته کې د دې بیا زموږ سره ډیفرنٹ آوټلاینز هم دي لکه فار ایگزامپل زه دا انو او دا ما ریډ آوټلاین کو نو آوټلاین مطلب د دې نه چې د دې ټیکسټ نه چې فار ایگزامپل دا سلیکټ کوم تاسو ته زه شو کوم تاسو ګورئ دا ټیکسټ دی د دې نه ګیر چاپیره یو نری لاین چاپیره دی دغه بارډر شان دی دغه بارډر یا دغه نری لاین چې دی ته موږ آوټلاین وایو نو دا آوټلاین تاسو د دې ډیفرنٹ کلرز هم تاسو سره چینج کولی شئ آوټلاین چې دی د هغې ډیفرنٹ کلرز تاسو د دې نه سلیکټ کولی شئ دغه شانتې دا شیډو افیکټس دي مختلف قسمه شیډو تاسو ورکوئ سوری شانتې نو هغه هم تاسو د دې نه راوستی شئ لکه فار ایگزامپل ما دا یو سلیکټ کړو نو تاسو وګورئ دې سایډونو ته لږ شانتې هغه سوری غونډه کې راغلی دغه شانتې په دې کې ډیفرنٹ آپشنز نور هم دي تاسو ریفلیکشن ورکوئ دا ډیفرنٹ ریفلیکشنز دي لکه فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کړو نو تاسو وګورئ د دې هغه ریفلیکشن دلته کې زموږ سره راغلی نو دا ریفلیکشن تاسو دې نه سیټ کولی شئ دغه شانتې تاسو ګلو ته راشئ په دې کې دا مطلب دا دی چې ګیر چاپیره به دې نه یو کلر شانتې فیل شي یو ګلو شانتې یو چمک شانتې کلر به تاسو ته راشي د دې نه تاسو هغه سیټ کولی شئ د دې نه علاوه تاسو نمبر سټایلز فلحال د موږ ته ضرورت نشته تاسو دا مختلف قسمه پراپرټیز تاسو په خپله چیک کولی شئ نو دا زموږ سره راغی اوس دا ما سلیکټ کو دې باندې ما ډیفرنٹ سټایلز ورکړل که تاسو لکه فار ایگزامپل ما یا دا ټول به سلیکټ کو دې له زه بیکګراؤنډ ورکول غواړم نو تاسو د دې ځای نه بیکګراؤنډ هم سره سلیکټ کولی شئ چې کوم بیکګراؤنډ تاسو د دې سره میچینګ وي تاسو هغه بیکګراؤنډ هغه تاسو سلیکټ کولی شئ فار ایگزامپل ما دا بیکګراؤنډ سلیکټ کو اوس تاسو دا بیکګراؤنډ سلیکټ کو که دا بیکګراؤنډ تاسو واپس ختمول غواړئ نو تاسو به څه وکئ واپس پر راشئ یا په دې کې هسې کلیک کئ یا ټول ټیکسټ هم سلیکټ کولی شئ یا هر ځای کې چې تاسو یو کلیک وکړو نو بیا به راشئ دې ته او دلته کې به نو کلر ووایي نو الو به دې نه بیکګراؤنډ سره ختم شي د دې نه علاوه که فار ایگزامپل زه
په دې باندې ما ډیفرنٹ فارمیټس اپلای کړي دي دا ټول فارمیټس زه ختمول غواړم ځکه چې دا فارمیټس ټول ختم شوي نو دلته کې لیکلی کلیر آل فارمیټینګ نو کله چې تاسو دا کلیک کړئ نو دا به بالکل اوریجنل حالت له واپس راشي او څومره چې تاسو ټیکسټ سټایل فونټ سټایلز دي یا سایزز دي یا نور سب پراپرټیز کلرز وغیرہ ټول به ختم شي او دا به اوریجنل حالت له واپس سره راشي نو دې زم سره دې واپس اوریجنل حالت ته راغی د اپر کیس کو اپر کیس حالت ته واپس راغی وزم سره زه دا ما سلیکټ کو لک سایز انکریز کوم او دا سلیکټډ ټیکسټ د لزا ټیکسټ کلر چینج کوم نو دا چې دا ټیکسټ کلر د پر راځي نو دا زم سره سوري دا بیک گراوندز دي تاسو بیک گراوند دیږي چینج کولای شئ بیک گراوند فار ایگزامپل ما یلو کو او ټیکسټ کلر چینج کوئ نو ټیکسټ کلر د لپاره دا آپشن اویلیبل دی دینه تاسو ډیفرنٹ کلر لک فار ایگزامپل ما ریډ کو اول به دا سلیکټ کړئ بیا به سلیکټ کړئ ریډ نو دا به چینج نو دا د سره دیږي نه مونږه ټیکسټ کلر مختلف قسمه ورکولای شو دا ډیفرنٹ سوري اول دا سلیکټ کوئ او بیا سره دا ورکول ٹھیک ده دا دینه مونږ سره دا ټیکسټ کلر چینج کولای شو کپړه که تاسو دې نه کوئ اوس ما لکه دا ټیکسټ ما سلیکټ کړی نه دی او زه راغلم دې ته او ما په دې کې فار ایگزامپل دا کلر سلیکټ کړم نو اوس تاسو ګورئ په دې باندې دا اپلای نه دی نو دا به کله اپلای کېږي چې تاسو دې سلیکټ کړئ او راشئ اوس په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته وګورئ دا کلر به په دې اپلای کم کلر چې تاسو دې نه سلیکټ کړئ هغه په دې بیک انډرلاین شکل کې به دې ته چونکې کم چې دی خوا چې کم کلر و هغه کلر به په دې باندې بیا اپلای کېږي نو دا زموږ سره څه دا زموږ سره د فونټس ډیفرنٹ پراپرټیز وو چې هغه موږ سټډي کړه که بیا هم چاته څه مسله وه نو تاسو ما ته کمنټس کولی شئ نو انشاءالله ستاسو د کمنټس جواب به زه درکوم انشاءالله بیا به موږ نیکسټ لیکچرز کې کوم پیراګراف چې دی په هغې باندې بحث کوو او په فارمیټ سپیشل باندې به هم انشاءالله یو لیکچر تیاروو نو تاسو به انشاءالله څه مسله تاسو کمنټس کې کولی شئ